الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم وقال الله تعالى في مقام آخر إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمافق قدرمند وعزتمند مسلمانانو ما استاسو مخکې د قرآن عظیم الشان یو څو آیاتونو مبارکه تلاوت کړلو الله تبارک وتعالى دې ماته د صحیح ویلو تاسو ته د صحیح اوریدلو توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې په موږ ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي محترم مسلمانانو الله جل جلاله زمون استاد خالق دی الله جل جلاله زمونږ استاد او مالک دی
الله جل جلاله زمونږ استاد صادق دی. محترم مسلمانانو، الله تبارک و تعالی د انسان تخلیق، د انسان پیدایش دا الله جل جلاله په خپل باندې کړی دی. نن ډیر خلک داسې دي هغوی وایي چې نه، د انسان ایوال چې کم پیدایش دی دا په خپل نه دی شوی، بلکې دا تدریج په تدریج باندې د ډیرو مراحلو نه دا تیر شوی دی او د دې نه پس بیا چې کوم د انسان دې حد ته را رسېدلی دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې بار بار فرمایي، لکه ما چې څنګه تاسو مخکې تلاوت وکړلو، الله تبارک وتعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې موږ انسان په بهترین انداز کې جوړ کړی دی. نو الله جل جلاله د دې انسانانو بنیاد دا د حضرت آدم علیه السلام نو شروع کړی دی. اول الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی، پیدا کړی دی. بیا د هغې نه پس الله تبارک وتعالی د حضرت حوا علیه السلام پیدایش کړی دی او د هغې نه بیا د انسان د تسلسل چې کوم دی نو هغه جاری شوی دی. د انسان پیدایش د څه لپاره شوی دی؟ ولی الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی، او کله چې پیدا کولو نو د چا سره مشوره کړې وه، بیا ورته چې کوم دی څه جوابونه میلاو شوي، چا چې کوم دی انکار کړی دی. نو که موږ تاسو قرآن کریم لږ مطالعه کړو، کله چې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام پیدا کولو نو د ټولو نه مخکې د فرشتو سره مشوره وکړله. ورته ویې فرشتو زه په دې ځمکه باندې خپل یو نایب جوړول غواړم. د فرشتو د طرف نه ورته جواب میلاو شو، ای الله، که د عبادت دپاره او د خپل ثنا او د حمد دپاره پیدا کول کوي، موږ ستا دپاره حمد و ثنا هر څه چې کوم دی نو تا ته پاکي بیانو. ته چې دا کوم انسان پیدا کې دا خو به چې کوم سواله په دې ځمکه باندې به وینه تویوي، په دې ځمکه باندې به د یو بل سره دشمنیانې کوي، بغض و حسد به ساتي، جګړې به کوي. موږ خو داسې خلک یو چې موږ د دې هر څه نه پاک یو. الله جل جلاله تنه د فرشتو د دې سوال او جواب چې کوم د حاجت او نه چې کوم دی، خو الله تبارک وتعالی داسې یو مخلوق پیدا کولو لکه د فرشتو په مزاج کې چې کوم دی نو هغه صرف خیر دی، دا شپاغې کې شر نشته. او الله جل جلاله چې په دغه وخت کې بل کوم مخلوق پیدا کړی او هغې ته جنات او دغه شانتي شیاطین، د هغوی په مزاج کې صرف او صرف شر پروت دی. نو الله جل جلاله په دې کې خپل مصلح حکمتونه فرشتو ته ویل زه به انسان پیدا کړم، خو په انسان کې به دا دواړه مجموعه چې کوم دی نو وي، هم د شر هم د خیر، خو لیکن په ده باندې به خیر غالب وي. نو الله جل جلاله د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړله. الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام د خمیر د فاره د کمی خاورې نه چې پیدا کولو فرشتو ته حکم وکړلو وی لاړې شئ او د ځمکې د هرې حصې نه خاوره راوړئ. روایاتو کې راځي چې کله د آدم علیه السلام د فاره د ځمکې نه خاوره غوښتلی کېدله نو د ځمکې هرې حصې به انکار کولو.
بیا الله جل جلاله د ځمکې ته په خپل حکم ورکوي ورته خاوره. الله جل جلاله د ځمکې د هر حصې نه د فرشتو په ذریعې سره خاوره د دې انسان د تخلیق د فاره د آدم علیه السلام د تخلیق د فاره جمع کړله. چې کله د خاوره جمع کړله الله جل جلاله د خپل شان لایق سره د حضرت آدم علیه السلام جوړښت وکړلو. روایتو کې راځي چې د انسان د خمیر نه د آدم علیه السلام د خمیر نه چې کومه خاوره پاتې شوله الله تبارک وتعالى د هغه نه کجوره پیدا کړله. نو د انسان خاصیت او د کجوري خاصیت یو شان دي چې د انسان نم د سرو خلو ته ختميږي د ژوند بقا ختميږي او دغه شان د کجور نه چې د سرو خلو دغه بقا ختم شي زندگی ختم شي. نو الله جل جلاله د آدم علیه السلام تخلیق په خپل لاسونو مبارک او سره وکړل خپل شان لایق سره څنګه چې د الله جل جلاله شان دی. ندی وجنا په روایتو کې راځي چې د آدم معنی د خوره او د عبرانی جبه لفظ دی په معنی د خورې سره. کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړلو د آدم علیه السلام د پیدا کولو مقصد هغه د ځمکې آبادول وو. نو فرشتو په دغه ټیم کې مدام ویلو اے الله کته ځمکه آبادول غواړي مونږ به آباد کو. الله جل جلاله ورته نه زده ته چې کوم دی د علم او د فهم یو انسان ورته یو خپل بنده ورته راکوزم. نو الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته تخلیق ورکړلو. کله چې آدم علیه السلام پیدا شولو نو الله جل جلاله ورته بیبي حضرت حوا علیه السلام هم پیدا کړله. اوس په روایتو کې د دې په باره کې نه دی ذکر شوی چې الله جل جلاله د دې تخلیق څنګه کړی دی. بعض روایتو کې دا دي چې الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام د ګسی پختینا د حضرت حوا علیه السلام تخلیق وکړو. الله جل جلاله ولی د حوا علیه السلام د تخلیق دا پټ ذکر کړی دی دا په دې وجه باندې چې زنانا دا صدا دا چې کوم دی نو د دې وجود دا عورت دی دا به پټ وي. قرآن کریم کې بیا وروسته دا واقع چې کوم ذکر کیږي وروسته را روانه ده کله چې الله جل جلاله دوی جنت ته داخل کړل آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام. نو شیطان په دوی باندې بیا شیطان دوی دوکه کړل دا غوونې نه خوراک وکړلو. د توبې چې کوم ذکر را دی وروسته دا واقع زه ته بیانوم. نو الته هم چې کوم دی الله جل جلاله د حضرت حوا علیه السلام نوم نه دی اخیستلی. ولی د توبې د قبلېدلو نفس کله چې توبه الله جل جلاله د دې قبول کړله نو پاغه آیت مبارکه کې هم وسره ذکر دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. دا الفاظ د جمع استعمالیږي د دوانو فباره کې استعمالیږي. خو لیکن محترم مسلمانانو زنانا چې کوم عورت ته هغه ځان ښکاره کړی دی الله جل جلاله د دې چې کوم دی هغه تذکره هم پټه کړی ده. ولی چې دا به ځان چې کوم دی د خلکو په مخ کې نه ښکاره کوي. نن محترم مسلمانانو موږ تاسو لږ سوچ وکړو زمونږ زنانا هغه نن چې کوم دی بهر راووتلې هغه ځان چې کوم دی اوس ځان د سړو سره چې کوم دی برابر ګڼي. نو الله جل جلاله چې کله د آدم علیه السلام تخلیق وکړلو نو بیا فرشتو ته ویله چې ما ته داسې علم ورکړی چې هغه تاسو ته نشته دی
انی اعلم ما لا تعلمون. الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته د هغه سره چې کومې فرشتې وي په هغه وخت کې چې څومره الله مخلوق پیدا کړو د علم ټولو ته ورکړو، خو لیکن الله جل جلاله چې کوم ذهانت آدم علیه السلام ته ورکړو دای فرشتو ته نه ورکړی، دا نور خلقو ته نه ورکړی. یا دا چې آدم علیه السلام د الله جل جلاله هغه خبرې هغه یادې کړې وي چې کوم علم ورته ورکړلی شي او فرشتو نه هغه خبرې یېرې شوي وي، نو بیا چې کله امتحان واخیستلی شو آدم علیه السلام ته ویلی شو چې ته د دې څیزونو نومونه واخله. آدم علیه السلام د هغې څیزونو نومونه واخیستل. بیا الله جل جلاله د طرف نه ورته انعام دا میلاو شو، ورته ویل تاسو چې کوم دی د جنت ته داخل شئ او په دې جنت کې بیا تاسو همیشه اوسیږئ، خو لیکن دا یوه ونه د دې ته به نه ورنږدې کېږئ. روایتو کې راځي چې دا ونه د غنم وه. نو بیا شیطان الله جل جلاله مردود کړلو. هغه مردود کېدل یې داسې وشولو چې د الله د طرف نه حکم وشولو دغه په هغه وخت کې چې کوم مخلوقات الله پیدا کړي وي آدم علیه السلام ته سجده وکړي، نو په دغه هغه ټولو خلقو هغه مخلوق سجده وکړه، لیکن شیطان چې کوم نو هغه د سجدې نه انکار وکړلو. چې کله انکار وکړلو نو الله جل جلاله دې لعنت کړلو، الله جل جلاله دې د اسمانونو نه د جنتونو نه راوشړلو. بیا دې پس ذریعه سره یا چې کوم دی الله جل جلاله دې کله مردود کړو نو دې و په اسمانونو کې د آدم علیه السلام او د حضرت حوا علیه السلام په زړه کې څه وسوسه پیدا کړله د هغه ونې متعلق چې را دغه ونه کې هغه ونه خو نشي کېدلی کومه چې الله جل جلاله تاسو ته منع کړي، هغه تاسو ته یو خاص ونه ښودلې وه چې د دغې نه به تاسو چې کوم دی خوراک نه کوئ، او دا خو د هغې په شان د مشابه ده. نو که تاسو ته خوراک وکئ نو په تاسو باندې څه ګناه نشته دی. او یا دا چې د دروغو قسمونه ورته خوړل شروع کړل، نو چې کله دوی د دروغو قسمونه آدم علیه السلام او حوا علیه السلام خو په دغه وخت کې د قسم تصور هم نه اورېدلی، نو چې کله دوی د هغه په دوکه کې راغلل د شیطان هغه ونې نه خوراک وکړلو، نو د ټولو نه اول الله جل جلاله د دوی لباس واخیستلو. کم جنتی لباس چې آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام اغوستلو الله جل جلاله ته هغه لرې کړلو. نو دوی تبع حکم د الله د طرف نه وکړلی شو چې تاسو خو اوس نافرمانی وکړله. الله ورته ویل تاسو ته ما ویلو چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي، تاسو وخوړله نو اوس لاندې ښکته کوز شئ او تاسو هم کوز شئ او دا شیطان دې هم د سره کوز شي. خو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته ویل بلې دا ستا دپاره غټ دشمن دی. نو دې شیطان د الله جل جلاله په دربار کې عرض وکړه، الله زه خو تا لعنتي کړم، مردود دې کړمه، خو ما ته اوس څه نسل چې کوم دی وخت راکړه چې زه دا کوم د چا د وجې نه چې زه مردود شوی یم چې دا خو هم زمانه چې کوم دی جنت ته لا نه شي. الله جل جلاله ورته فرمایل چې تا ته ما وخت درکو، مهلت مې درته درکو، خو لیکن د ده په اولاد کې چې کوم خلق دی او زما تابعداري کوونکي نو هغه ته نشي بېلارې کولی، او د ده په اولاد کې چې کوم خلق ستا تابعداري کوونکي وي نو دا خلق به زه ستا سره چې کوم دی جهنم ته غورځومه. نو الله جل جلاله شیطان او حضرت آدم علیه السلام دا ځمکې ته راښکته کړل. اوس روایتو کې راځي چې آدم علیه السلام د ځمکې په کومه حصه باندې راکوز شوی دی او حوا علیه السلام په کومه حصه باندې راکوز شوی. نو په دې کې یو روایت دا دی چې حضرت حوا علیه السلام الله جل جلاله په جده باندې کومه چې مکې سره نږدې ده
پدې باندې را کوزه کړي. او آدم علیه السلام الله جل جلاله په هندوستان کې په هندوستان په علاقه باندې چې کوم دینو هغه کته د ازمه کې طرف وشول. وایسلويختو کالو پوری آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام دوی پزما کې ګرځیدل د یو بل په تلاش. بیا د دوی میلاویدل دا د عرفات په میدان کې شوی دي. الته کې به یو بل په جاندل دي. بیا د هغه دین چې کوم دي د انسانانو د پیدایش او د تخلیق هغه شروع کړی شوی ده. الله جل جلاله به د انسانانو تسلسل هغه جاری کړی دی. نو الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام پیدا کړلو او حوا علیه السلام پیدا کړله او د دوی نه چې کوم د خطا وشوله، خدا خطا دا چې کوم د نسیانن و د دوی نه دا خبره هېره کړی شوې وه. لکه څرنګه چې په ماشومتوب کې انسان ته یو خبره وکړلی شي، وخت په تیر شي هغه خبره د انسان د ذهن نه چې کوم دی هغه وځي. نو دا خطا نه وه بلکې دا نسیان و د الله جل جلاله د طرف نه. په نسیان یعنی په حیره باندې کې انسان نه یو خطا وکړلی شي، په هغې باندې الله جل جلاله به د انسان نه رانیسي. لکه دغه شانتې د روجې مسله هم ده. یو سړی د روجې نیولې ده خو لیکن په حیره باندې د ده نه څه خوراک وکړلی شو، نو د ده باندې د دغې روجې نه کفاره شته او نه چې کوم دی د دغې روجې پې قضا شته، بلکې دا د الله جل جلاله د طرف نه څه وه دته چې کوم دی انعام ورکړلی شو. نو آدم علیه السلام نو چې کومه خطا کړی شوی نو الله جل جلاله هغه ورته معاف کړله. او الله جل جلاله چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راښکته کړلو نو آدم علیه السلام به خبرې نه کولې. ولې؟ وی هسې نه که زما د دې خولې نه داسې الفاظ وځي چې په هغې باندې بیا زه چې کوم دی رانیولی کېږم نو زه چې کوم دی ما ته چپ پاتې کېدل پکار دي. نو جړل به خو چا نو خبرې به نه کولې. نو الله جل جلاله ورته د خپل طرف نه وحی وکړله چې اے آدم علیه السلام ته دا الفاظ وایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو زه به تا ته مخکیني ګناهونه هم ستا معاف کړم، وروستني به هم درته معاف کړم. اوس دلته یو نقطه دلته بل هم چې کوم دی هغه ذکر کېږي چې په قرآن کریم کې خو صرف د حضرت آدم علیه السلام د توبې ذکر شته، خو د حضرت حوا علیه السلام د توبې ذکر نشته. علن کې دا خطا او دا کومه لغزش شوه نو دا خو د دواړو نه کړی شوی وه. د حوا علیه السلام نه هم شوی او د آدم علیه السلام نه هم چې کوم دی دا لغزش شوی. خو دلته ذکر کېږي صرف آدم علیه السلام. نو اصل کې روایتو کې ذکر اندي چې دوی وو دواړه یو ځای ورسې کله چې کوم دی ښځه او خاوند دواړه یې نو خلک وایي ته چې کوم دی دا خبره به وکړې. نو مقصد یې دا چې تاسو پرې دواړه دا خبره کوونکي یې. نو الله جل جلاله دلته هم چې کوم دی د حضرت حوا علیه السلام دا ذکر دا پټ وکړلو د دې دپاره چې دا زنانه ذات دا به چې کوم دی دا عورت دی دا به ځان نه ښکاره کوي. او الله جل جلاله د دې دا کم الفاظ چې د دې په باره کې ذکر دي نو هغه هم پټ ذکر کړل. محترم مسلمانانو، الله جل جلاله بیا د انسان تسلسل د حضرت حوا علیه السلام نه او د آدم علیه السلام نه شروع کړل. خو کله چې د دوی نه دا لغزش شو نو الله د الله د طرف نه ورته ویلی شو چې تاسو به موږ ځمکې ته لیږو. په دې ځمکې کې به ستاسو دپاره اکبر استحکام دی نو غمونه پریشانیانې هم وي. نو کله چې دوی ځمکې ته راغلل نو الله جل جلاله د دوی نه د انسان د شروع چې کړه وشوله نو الله جل جلاله ورته اولاد ورکړلو. آدم علیه السلام د الله جل جلاله د طرف نه نبی هم دی او رسول هم دی. وس نبی چاته ویلې کیږي او رسول چاته ویلې کیږي
نبی هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د الله جل جلاله روبرو ملاقات کړی وي. آدم علیه السلام خدای الله جل جلاله ملاقات کړو ځکه د الله د طرف نو ورته ویلې شوی مو چې ته چې کوم د خپل اولاد هغه تربیت وکړي روحاني او رسول هم ځکه الله جل جلاله ورته له صحائف ورکړو. الله جل جلاله د اولاد ورکړل نو په دې اولاد کې بیا ورته الله جل جلاله یو قابیل او بل حابیل ورکړلو. قابیل دا هم د آدم علیه السلام زوی دی او حابیل هم د حضرت آدم علیه السلام زوی دی. الله تبارک وتعالى د انسانانو د نسل چې انسان په درعي سره دا زیاتول نو د آدم علیه السلام نه الله جل جلاله